سپرلی د رنګونو د اټۍ هغه خبریال دی چې په خپل راتګ په ټول چاپیریچل رنګونه وشیندي او بیا دغه رنګونه د خوشبویانو په غیږ کې د فطرت اوسن لسړه سترګه وکړي او دغه فطري اوسن یو پد وکړي. په دې ګلورین موسم کې د شاعر ارمانونه هم غزونې وکړي او بیا دغه د رنګ او خوند احساسات د قلم په ژبه د کینوس په سرمخ مخې ته راځي. د ملکنډ په ادب خیزه خاوره دا وخت د سپرلي د ملکې راج دی. د رنګ او خوشبو په دې زړه راښکونکې غیږه کې د سپرلي په اړه یوه خوندوره مشاعره شوي چې پکې دیدار طاهر، اقبال جان، زخمي شینواري، محمد رحیم، زار یوسفزی او یو شمېر شاعرانو داخلیت او خارجیت جذبات د شعر په ژبه وړاندې کړل، کومې چې د دستوري خوند نور هم رنګین کړو. د چا په ارمانونو باندې خپیک دی برخیږي، دا ښکلې چې ګلونو باندې خپیک دی برخیږي. رنګونه، ښایستونه، ښکلاګانې د سپرلي دي، اوس خامخا وګورو یو جانان په ملکنډ کې. احساس د زخمی زړه ستړي وختونه را په یاد کړه، وجدان په تصور کې ستا یادونه را په یاد کړه. د سواد مڼې د دیر غوزان خواږه دي او داسې مابڼ کې انځران خواږه دي او د خارونو در لسیلونه راځي، د خارونو در لسیلونه راځي او ای ملکنډ ستا خونان خواږه دي. او که په رښتیا شي نو بیا یو هم نشته، که په رښتیا شي نو بیا یو هم نشته، نور چې قدم دی په جانان مین دی. څوک د مینې له انکاره لیونی شو، څوک د سترګو له خماره لیونی شو. انساني فطرت په یو قسم نه خوري، انساني فطرت په یو قسم نه خوري. څوک له کاره څوک بیکاره لیونی شو. ما د بنګړو په شور راویښ کا یو نظر لراشه، لیونی راشه پرورو د بلې سر لراشه ما د بنګړو. که یو اړخته قلمکار د موسمي ښکلاګانو نه خوندونه اخلي نو بل اړخته دا انساني شعور ته ژوند ورکوي، جذبات او احساسات راویښوي. عمران دریاب، خیبر نیوز، مالکنډ.